او په جمعیت علماء اسلام او اکرم خان درانی 1 روپۍ کرپشن رانغی ته مې 110 ارب روپۍ راوړه او تاسو بچو ته مې مفت کتابونه او سامان پکړې دي هغه نه بعد ملکان تریو پاور هاوس ورته جوړ کړو چې دا غینه 3 ارب روپۍ راځي او د دې صوبې خزانه ته راځي او په مردان کې یو غټ لیر دی چې هلته آبادي نه کېږي او بیا نورم داسې ډېرې خبرې دي چې اصلاحات دي یونیورسټیانې جوړې شوې کالجونه جوړ شول دا تاسو په نوښار کې چې نن قاضي میډیکل کمپلیکس ته دغه اکرم خان درانی او جمعیت علماء اسلام تاسو ته ټول چې دلته زمونږ ازنه نوښار اخو دخو په دریاب باندې بل اکرم خان درانی صاحب تاسو ته جوړ کړی دی بل څه نه جوړ کړی تاسو واپس راځئ اوس دا دی چې موږ اصلاحات وکړو کتابونه مې درته مفت کړل په جیل کې مې اصلاحات وکړل خدای مې جیل ته مه بوځه دا 25 سال قیدي به و خو ته به بیا د خپلې ښځې سره ملاقات نه کېده اوس مې په جیل کې درته زبردست کمرې جوړې کړې دي او چې څوک د 25 سال نه ونڅه دي نو دی د خپلې ښځې سره 3 ورځې ښه په ارام تېرولی شي حالانکه تاسو په هغې وخت کې دا دې ځای نه موږ ته جمعیت ته یو ممبر راکړی و مولانا مجاهد صاحب خو د هغه قدر ما څنګه په 1000 ممبرانو نه زیات و زه نن هم د هغې ته خراجاتین او سلام پیش کوم مولانا مجاهد صاحب ته نوره چې تاسو وګورئ انډسټري اصلاحات دي روډونه جوړ شول یونیورسټیانې کالجونه جوړ شول او زما په وخت کې په دې صوبه باندې 14 اربه قرضه وه څومره وه 14 اربه روپۍ قرضه هغه ما په حکمت باندې 8 اربه داخله کړه او صرف 8 ارب پاتې وه تاسو ته بیانوم چې دا ضرورت دی هغې نه بعد چې کله موږ په دې صوبه کې بیا د حیدر خان حکومت راغی حیدر خان د دې صوبې قرضه په تاسو باندې ورسوله 27 ارب ته دا په نیټ باندې او په فیسبوک موجوده ده او چې پرویز خټک صاحب او محمود خان صاحب راغل نو دا قرضه لاړه 987 ارب ته تاسو ما ته په دې صوبه کې دا د پرویز خټک صاحب کور دی دا ما ته ډېر عزتمند دی زه به هغه خبرې کوم ما سره په سټیج باندې قدرمن ورور او وراره ناست دي خو د ده نه دا تپوس کوم چې قرضه دې 987 ارب ته ورسوله ما ته په دې صوبه کې یو میګا پراجیکټ وخواه چې تا جوړ کړی یا محمود خان جوړ کړی دې ټوله قرضه په سوشل ورکر باندې او د پی ټي آی په ورکرانو باندې تقسیم کړه چې نن کیس نیب ته تللی دی خو د افسوس خبره ده چې کله ضرورت شي نو خلک پاک شي او چې کله ضرورت نه بیا په هغې وخت کې خلک ناپاک وي ده اوس په دې بنیاد بي آر ټي دی دا وایي چې موږ غټه منصوبه جوړه کړې ده په بي آر ټي کې اوس موجوده چې کوم نیک کار کړی دی په دې کې تقریبا 20 ارب کرپشن په لاس معلوم دی چې راغلی دی او نن وایي چې بي آی ټي سهولت ورکوي تاسو ته پته ده چې بي آر ټي کې موږ څومره د کال مفت پیسې ورکوو هغه چې چا سره موږ اګریمنټ دی اوس موجوده موږ 4 ارب روپۍ سبسیډي ورکوو او دا بسونه دا چې اوس د میاد پوره شي بیا به ځي او ته بسو پورې سبسیډي ورکوې په دې باندې د دې منصوبې چې د 40 ارب نه شروع او 120 ارب ته دا ورسېدله داسې ملم جبه ده داسې په پېښور کې پېښور ویلي هاوسینګ سکیم دی هغه چې تاسو وګورئ په هغې کې کوم کرپشن شوی دی بیا هغه د کبل یو ورسره په دې چرسده روډ باندې سکیم دی نو دومره لوی کرپشن شوی دی او د افسوس خبره دا ده چې پرویز خټک صاحب وایي
محمد خان ناسي چې دسه اختیار نو داسې وایي که نه وایي چې اختیار یې نو بې اختیاره کېناستې ولې او بیا دا نه وایي چې اختیار دې چا و اختیار اعظم خان و چې نن ودماو جوګوا جوړ شوی دی په عمران باندې او دلته هم یو د ملک ریاض دی د بیروکریټ ملک ریاض دی د هغه نام شهاب علي شاه دی دغه دوه کسانو دې صوبې لوټ مار کړی دی اخو ودماو ګوا جوړ دی خو زه مطالبه کوم چې دغه هم اوچت کوي د درې ډنګونه ورکړه چې د دې صوبې کرپشن معلومیږي او که نه خو د افسوس خبره ده چې پرون نه موږ بل ورځ نوی وزیر اعلی جوړ کړو او دې هغه ته چې د کومو حلف و دی یې د بلوچستان نه راغوښتی و چې ته هم د دې صوبې ډېر زیات خدمت کړی دی په فرانټ رو کې کښېنه دا ټولې هغه شرمناکې خبرې دي چې ته چاته تفصیل راوباسې مونږ خو دا وایو مونږ باندې غلط الزامونه ولګول چې ملایانو ته په اسلام آباد سے جماعتونه ورکړي دي وی چې هلته د نوکرۍ ورکړي دي ډومیسایل دې جوړ کړی دی خلکو ته د کورونه یې لاټ کړي دي خو شکر دی چې هغې وخت آرمي چیف فیض حمید او عمران مونږ هلته پیشیانې وکړې خو په جمعیت علما اسلام او په اکرم خان دراني یوه روپۍ کرپشن رانغی خټک صاحب خبره کوي چې عمران خان ما اوس وپېژنده څه وایي اوس مې وپېژنده 15 کاله وزیر الله و دا یې نه پېژنده او 4 کاله چې و په هغې کې وزیر دفاع و چې ټولې انټیلیجنس ادارې د ده سره وې خو نه یې پېژنده او زوی یې څه وایي زوی یې وایي چې دومره تاوتریخوالی دی چې زما بابا د دې مخه نه ویني په تاوتریخوالی خو پوهېږئ که نه پوهېږئ چې دا نن سبا پکړ دکړ شروع دی او چې د داسې حق اجازات نه کوي نو دوه خبرې دي چې که چېرته د زوی خبره ټیک وي بیا تاسو د خوشحال بابا المسیح او اولاد یې که د چا یې هغه تورزن و که نو هغه بهادر و که نو هغه د ودرېدو سړی و د انګریزانو که نو هغه د خپې د خویولې ول خو نه و که نه هغه په سینه د جنګولې ولو نو که چېرته دا زوی خبره رښتیا وي نو دی د خوشحال خان بابا لمسی کېدی شي چې وتښتېده او تاسو چې څوک د تاسو تاریخ خرابوي او څوک چې تاسو ته شرم راوړي تاسو خو خټکي په دې به خفه کېږئ نه خفه کېږئ که نه ودرېږئ چې تاسو خفه کېږئ په خپل شرم باندې که نه خفه کېږئ او بیا چې خفه کېږئ نو بیا خو به دغه اوس چې پارټي جوړه شوې ده زه نوره څه نه وایم چې څنګه جوړه شوې ده دې ډولکي ته خو به نه یادېږئ که نه د دې ډولکي نه خو به هغه ګرځئ که نه او یې چې د محمود خان اختیار نو چې اختیار دی نه دی بې اختیاره خو په کور کې کونډه ښځه یي څه شی وي کونډه ښځه یي نو تا چې د کونډې ښځې غوندې 15 کاله تېرول نو نن خو موږ 1 روپۍ نشته تنخې نه پوره کېږي او یې چې پی ډي ایم راغی هغې هلته ډېر زیات نقصان وکړو دې صوبه کې پی ډي ایم چارته و دلته خو محمد خان او پرویز خټک او نن تنخواه نشته ده قرضه لاړه 987 ارب ته او نن ماته وزیر اعلی ویل چې د وفات شاله دې وبخي چې مونږ 25% د نوکرو تنخواه کټ کوو دا نشو خلکو ته ورکولی ما نوکري مه کوه بیا خپل کور ته لاړ شه خو چې تا شرمول جوړ نه کړي چې تنخواه کټ کړه نو زه تاسو ته صرف دومره خبره کوم چې نن د ستاسو او زما په مخ کې څوک نسته دا قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دی نن په عالمي اسلام دنیا کې یو نور پښتون او نور ملا او چې ودرېږي د فلسطین د عوامو سره د غزه سره ودرېدلی دی او که نه او تاسو ته سلام پیش کوم خپل امیر صاحب ته سلام پیش کوم د صوبې جنرال سیکرټري او ټولو خلکو ته
چې په دې غریبي کې چې موږ نه پیسې نشته تاسو 10 کروڑه چندا وکړه او د ستاسو چندا مولانا صاحب په خپل لاس ورکړه او فلسطین ته ورسېدل چې نن دې سره مدد نه کوي پروردګار به یوه ورځ د دوی نه تپوس کوي چې حکومت مې درکړی وو هلته ماشومان مړېدل هلته ښځې مړېدلې او ته خپل په عیاشي کې ناست وې مولانا صاحب دا وس رسېده چې د بلوچستان پورې د کراچي پورې د پېښور پورې او د دنیا ګوټ ګوټ ته د هغې مظلومو پیغام ورسو زه وایم چې نن ضرورت دی په دغه ملک کې خلک وایي چې فلانی به وځي نن سبا دا نه ولګېدله چې څوک وایي چې دا وزیر اعظم دی او دا وزیر اعلی دی او خدای پاکه دا فیصله خو پاتې ده موږ وایي چې انشاءالله مولانا فضل الرحمن به وزیر اعظم وي د دې ملک تاسو ته وایم پښتنو ودرېږئ نن د افغانستان د خلکو سره ظلم و کوم یو پښتون و چې د افغان خبره یې کړې ده یو پښتون و چې په ډډه وکړله چې د دې سره زیاتی ده نو تاسو ته خو د پښتو خبرې هم ښایي تاسو ته خو د پښتو نه بعد د دین خبرې هم ښایي او زموږ علما ناست دي په هر ورځ نکاحونه هم درته تړي او په پلار په قبر د مخکې وروستو ولاړ وي د بخښلو دعا وکوي نو تاسو ما سره وعده وکړئ چې په نوښار کې چې دلته الیکشن دی چې دلته څوک د جمعیت علما اسلام ټیکټ چاته میلاو شي هغې ته به ووټ ورکوئ پاسئ د پښتون په